السلام ورته وفرمایل څو کارونه چې دي دې باندې دې چې کارونه په معاشره کې عام شي دغه خلکو باندې عار نه محسوسوي دې باندې څوک شرم نه محسوسوي چې دا هم لا یو ښکار دی انتهایی خطرناکه خبره ده حدیث باندې چې د استرو د داسې لړکۍ کړه دا په سور کې راغلی دا د خپل نفس عمل دی داسې کم ګنده او بیکار او رزیل عمل دی چې په هغې باندې دومره سخت عذابونه په معاشره باندې راځي چې خلک به په ځمکه باندې ننوځي جل شانه په دغه آیات مبارکه کې د هغه بدو خبرو ذکر کوي چې د الله جل شانه په نسبت باندې د چا بلې خبرې دي نو الله جل شانه فرمایي ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بعضې خلک په دې خلکو کې بعضې خلک داسې دي چې هغوی خبرې کوي او د الله د لار نه خلک رابنه کوي یعنې دا په بیه باندې اخلي دا خبرې کوي په دې باندې پیسې هم خرچ کوي او دا چې د دې په وجه باندې د الله جل شانه د لار نه د الله جل شانه د دین نه خلک رابنه کوي دې آیت مبارکه کې د یوې واقعې طرف ته اشاره ده په مکه مکرمه کې یو کس تاجر دغه تجارت کو بهر ملکونو ته بتلو شام یمن او دې ملکونو ته بتلو تجارت وکاو کله به چې د تجارت نه واپس راغی نو د هغه ځای د هغه علاقې خبرې به درته کولې او خلک به ځان ته راټول کړل او د نبي علیه السلام بیا او د ګانو والا ښځې بیا راوستلې زنانه بیا راوستلې ګانې به ویلې او خلکو ته به وی وایي ګوره نبي علیه السلام وایي تاسو ته د یهودو او د نسواراو او دغه رنګې د قوم عاد او د قوم ثمود خبرې کوي و دې کې خو یره ده ډېر کې خو دهشت دی دا په خلکو کې یره پیدا کوي او زه درته ګور څومره ښکلی ماحول جوړ کړم خوراک هم در باندې کوم خوراکونه هم در باندې وکړم او ګاڼې هم پکې واورئ د ګاډي محفل هم در لویل جوړ کړم نو ویل زما نه محفل ښه دی خو د نبي علیه السلام محفل ښه دی نو چې کوم کافران هغوی ویل دا محفل ښه دی هغه کې خو خلکو کې یره پیدا کېږي دغرنګې ده به د یو سفر نه راغی او یو وینځ یې د ځان سره راوستله چې د ګاډو ولا وینځ او ګاڼې به ویلې نو بیا یې چې دی به په دې مکه کې ګرځېدو داسې او چې پته به ورته ولګېدله چې دا پلانکې کس خو نبي علیه السلام له ورځي یا نبي علیه السلام د ده طرف ته راځي او د ده سره خبرې اترې کوي یعنې د ده زړه لږ ایمان طرف ته مایل شوی دی نو هغه له به دعوت ورکړو دعوت به ورله وکړو روټۍ موټۍ پروګرام به ورله وکړو هغه به چې هلته کې وتو کله به روټۍ تیاره شوله نو دغه وینځه به یې وغوښتل هغې به ورته سګاره باره ویله ګډه راګډه به شوله نو بیا به ورته ووي ګوره وایي دا نبي علیه السلام چې کومې قیسې تا ته کوي خو د قومیات قومي ثمود خبرې درته کوي او دې کې یره تاسو کې پیدا کېږي او زه درته دا خبرې کوم دا کومې چې ما درته وکړلې او زه درته وګوره چې دې روټۍ هم در باندې خورم او ګاڼې هم درته ویم او بیا درته چې دی د ګډا محفل هم جوړ شي نو دا زما محفل ښه دی او خو د نبي علیه السلام نو چې کوم داسې زړه کې بیا لږ هغه ایمان نه و داخل شوی هغه به دا محفل ښه دی او بهترین محفل دی نو هغه به بیا بار بار دغه محفل ته ورتلو د نبي علیه السلام د محفل نه د ایمان نه به خلک چې دی هغه منع کول نو همدغه شان معاشره چې د هغه دې طرف ته تللې ده چې د ګانو او د سرود موسیقي چې د هغه ډېره زیاته عامه شوې ده اوس دا دی چې په موسیقۍ باندې په ګانو بچانو باندې په موسیقۍ باندې اورېدلو باندې او په موسیقۍ ویلو باندې ګناهونه څومره دي او بیا د دې وعید سره او د دې نقصانات دنیوي نقصانات یې کم دي او اخروي نقصانات یې شدید شته دي دنیوي نقصانات دا دي چې حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام یو ځل وفرمایي چې ډېر خلک چې دي دا به جهنم ته لاړ شي ډېر خلک دا به جهنم ته لاړ شي صحابه کرامو تپوس وکړو درې روایت دي پکې یو روایت کې راځي حضرت عائشې رضی الله عنها په وړاندې باندې نبي علیه السلام دا حدیث مبارک تلاوت کو دا حدیث مبارک بیان کو عائشې رضی الله عنها تپوس وکړو او بعضې روایتو کې راځي صحابه کرامو تپوس وکړو د الله رسوله آیا دغه خلک به مؤمنان نه وي نبی علیہ السلام وفرمایل عمران ابن حسین رضی الله عنه فرمایي ما د نبی علیہ السلام نه د دې په باره کې تپوس وکړو نبی علیہ السلام وفرمایل ولې نه دا به مؤمنان کافران به نه مؤمنان به یحجون حجونه به کوي یصلون منځونه به هم کوي او زکاتونه به هم ورکوي نیکۍ به هم کوي بیا هم جهنم ته ځي نبی علیہ السلام صحابي تپوس کړي د الله رسوله وجه او سبب څه دی چې دی به منځونه هم کوي دی به زکاتونه هم ورکوي
دی به حجونه هم کوي، دی به بیا هم جهنم ته ځي. د دې وجه او سبب څه دی ولې به جهنم ته ځي؟ نبي علیه السلام ورته وفرمیل څو کارونه چې دي دی به د دې چې کارونه په معاشره کې عام شي دغه خلکو باندې به عذابونه راځي. یو نبی علیه السلام وفرمیل کله چې شراب عام شي، شراب په معاشره کې عام شي، شراب اسکر چې دی هغه عام شي، شراب اسکر چې دی محفلونه عام شي، شراب د څوک داسې خاص ګناه نه وي. نن سبا په موږ او تاسو په معاشره باندې نظر واچو نو شراب ډېرې زیات عام شوي دي. په محفلونو کې چې دی هغه شراب څښلی کېږي. نو د دې د وجې نبي علیه السلام دا وفرمیل. دویمې وفرمیل د ګانو بجانو موسیقي محفلونه او اوزار چې دي دا کله عام شي دی باندې څوک څه عار نه محسوسوي، دی باندې څوک څه شرم نه محسوسوي چې دا خو لا یو ښکار دی. لکه نن سبا چا دي وي هلکه د ګانو محفل دی دا مه جوړوه، یره مړه وي مړه داسې دومره خاص خبره خو نه ده، یره مړه بس ماشومان دي. نو یرې ودونو کې زمونږ د بستان د باره کتلې ده که یره بس ماشومان دي نو څه کوي ورسره، یره بس خلک چې دی دا خلک به مړه وایي. حالانکې انتهایي خطرناکه خبره ده. حدیث مبارک کې راځي نبي علیه السلام فرمایي ګوره یو ګناه کول دي، یو په ګناه باندې لذت حاصلول دي. نو روایت کې راځي چې ګناه محفل جوړول او په محفل کې ناست دا ګناه ده. او د دې موسیقي آلاتو دې ته چې دی اورېدل دا چې دی فسق و فجور دي او د دې نه خوند او مزه اخیستل دا کفر دی. کفر لکه سړی ګانه واوري او لکه زبردسته ګانې وویله، ډېره ښکلې ګانې وویله او دا باندې چې ورته دا سترګو داسې رڼقۍ که دا په سور کې راغلی دا دله خوند او مزه ورکوي. نو روایت کې راځي وایي دا د کفر سبب ګرځېږي. موږ او تاسو د نن سبا په خپلو محفلونو باندې نظر واچو. په هر ځای کې چې دی یو ډول سورنا چې د هغه لګیا ده، د ډول سورنا محفلونه عام دي او څوک پرې عالم نه محسوسوي. او بل نبي علیه السلام وفرمیل کله چې د ډول سورنا او د ګانو بجانو د موسیقي محفلونه عام شي او د دې اوزار عام شي او په دې باندې څوک عار نه محسوسوي نو په دغه قومونو باندې چې دی 3 عذابونه به راځي. 3 عذابونه وایي لرې نه ده چې په دې معاشره باندې 3 عذابونه راشي. یو نبي علیه السلام وفرمیل خصب به راشي چې دی خلک چې دی هغه به شکلونه به بدل شي، د دې نه به شادوګان او خنزیران جوړ شي. او دویم دا نبي علیه السلام وفرمیل بعضې خلک چې دي هغه به په ځمکه کې ننوځي، روغ کلي خلک چې دي دا به په ځمکه کې ننوځي. او دریم نبي علیه السلام وفرمیل په دې باندې به زلزلې راځي، زلزلې به په دې باندې عام شي. صحابه کرامو تپوس وکړو د الله رسوله داسې کم خبیث عمل دی، داسې کم ګنده او بیکار او رزیل عمل دی چې په هغې باندې دومره سخت عذابونه په معاشره باندې راځي چې خلک به په ځمکه باندې ننوځي. دغرنګې د خلکو شکلونه به بدل شي، شادوګان به ترې جوړ شي. او دغرنګې دا چې دی دې به په دې باندې به زلزلې راځي. نبي علیه السلام وفرمیل کله چې د ګانو او د موسیقۍ محفل عام چې دی لګي او څوک په هغې باندې عام او شرم نه محسوسوي، دې باندې څه شرم نه محسوسوي. او دغرنګې د موسیقۍ آلات چې دي دا عام شي، دا کله عام شي نو نن سبا په هر ځای کې په ودونو کې په روډونو کې دا سیاسي مجلس کې چې دی تېر شو، سیاسي هلې تېرې شولې، تاسو په دې کې وکتل په دې روډونو باندې به خلک ګډېدل، ښځې او سړي به ګډ وډ ګډېدل، په دې باندې به چا شرم هم نه محسوسو بلکې به دا مې ځان لپاره د فخر سبب چې دی ګڼو چې زه ګانې ته په روډ باندې ګډېږم، زه ګانې ته د مدرسې مخې ته ګډېږم، زه ګانې ته چې دی د جومات مخې ته ګډېږم. په دې باندې به چې دی خپل فخر چې دی محسوسوو. نو په داسې قومونو باندې که ستاسو بیا خیالي ورپسې په بله ورځ باندې د ماسخوتن ټیم کې زلزله راغله نو دغه حدیث ته که مونږ وګورو، معاشرې ته وګورو، همدغه وجه او سبب د زلزلې راځي. دغرنګې لرې نه ده چې قومونه رو کلي چې دي هغه به په ځمکه باندې الله جل شانونه نه باسي. په ترکیې کې زلزله راغله، په ځمکه دغه رانیستلي لوی 50 او 60 او سلسل چې د بلډینګونه په سیکنډونو کې د ځمکې ساوه شي په ځمکه باندې نه نېستل. نو دا الله تعالی ته څه ګرانه نه ده. نو عرض دا دی چې موږ دا کم ماحول جوړ دی او مخکې داسې و چې ماشومان چې دي ماشومان به میندو قلارول نو هغې ته به ذکر کاو، الله به ورته کاو، الله لولدا به ورته وی. نو الله د الله نوم اخیستل دي، الله لوی دی، الله لوی دی. هغه په غوږونو کې به ابتدا نه د الله نوم و. او اوس معاشره دې ته رسېدلې ده، سوشل میډیا ده. او چې کله ماشوم جاړي نو بس یا ورله موبایل چې دی په لاس کې ورکي، یا ورله لکه ټیکټاک ورته راوړه او دغه ته به راسي دغه پې به ګوري. یا چې دی ماشومان
د داسې ماشومانو نه تپوس وکړه دا سیاسي کسان هم ډېر پېژني د فلمونو والا ټیک ټاکران به پېژني د فلمونو والا به پېژني یوټیوبران به پېژني او چې د نبي علیه السلام تپوس دې وکړي د خپل پیغمبر نوم به نه ورځي